رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په بني اسرائیلو کې 3 کسان یو هغه انسانو چې په سر یې ویښته بالکل نو کټا سر او گنجې بل هغه چې برګي بیماری و بل په سترګو ړوند الله په 3 واړو امتحان کو ازمایش یې کو فرشته راله دی یو ته وایي ملګري څه چل دی یاره بس سر مې کټا دی او چې چا سره کښېنم نو خلک راته سپک ګوري خلک مې ښه را سره نه ګوري ویښته مې نشته په سر حسن نشته ویښته نشته خلک راته نو سر یې خوښ دی نو بس تا مې خوښ دی چې خدای پاک مې په دې سر خشته ویښته راوښیي نو په سر یې وله لاس راښ که ویښته پرې راوختل وی کم مال دی خوښ دی وایه وی خان لاړ او بار ووته او یو بلار به وښی وله ورکړه دا واله د 10 میاشتو بلار به دا واله ورغې هغه بل لا چې کوم برګي بیمار و هلکه څنګه چل دی یاره بس دا وجود مې ټول برګ برګ دی خلک را پورې خاندي او خلک رانه نفرت کوي نو وی څه دی خوښ دی وی ښکلی رنګ مې خوښ دی لاس یې پراخ که اقه وخت خدای جوړ وی کم مال دی خوښ دی وی غویان یو بلار به غوی وله ورکړه اړون له ورغې لون د وایه څه دی یاره بس سترګې مې نشته څه دی خوښ دی یاره سترګې مې خوښ دی چې دنیا ته خو مې پې کتې بس سترګې وله لاس راښ که الله پاک جوړ کړه وی څه دی خوښ دی وی ګډې چیلی هغه یم یو بلار به ګډه ورکړه دوی ورته وکړي زه 3 واړو له خدای برکت واچوي څه موده تېره شوه د هغه یو د اوښې بچي دا ګورې پیغمبر مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی د هغه یو د اوښې بچي راوړله او بچو بچي لوی رسی کنډک ته جوړ شو د هغه بلې غوا به لنګېدل او بچي به یې راوړل بلا غوایان ته جوړ شو څاروي ته جوړ شو د هغه بلې ګډه چې لنګېده بلا کنډک ته جوړ شو څه موده پس دغه سړی راغی هغه چې کوم اوښانو والا ورغی ورته یې وی داسې کار دی زه مسافر یم په سفر روان یم نشم رسېدی بې دې نه چې ته را سره امداد وکړې د خدای په نوم هغه خدای وره هغه خدای چې ستا ویښته نو تاله ښکلې ویښته درکړل هغه الله چې فقیر وې ډېر غریب وې او الله د اوښان او مال درکړه په دغه ذات ته نه سوال کوم یو اوښ راکړه چې په سفر پې ځای ته ورسېدم او ته څه وایي زه ګنجې ومه دا دې څه وایي زه غریب ومه او ماله خدای اوښ راکړه انما ورثتو کابرا عن کابرین دا خو د پلار نیکه نه ماته پاتې مال دی زما پلار مالدار زما نیکه مالدار زما قر نیکه مالدار دا خو د پلار نیکه نه مال پاتې او زما سر کله ګنجې و دا خو د پخوا نه زما خشته ویښتو بس ارسیر ښه داسې زه وایي چې که خبره دې دروغ وي نو خدای دې همغسې که چې مخکې وې خو د فرشتې خیره و مخکې ولګېده همغه کټا ته جوړ شو مخکې چې څنګه کټاو که نه همغه کټا ته جوړ شو همغه کټا طالبانو ته مې خوشطبي کوله ما وی ځکه یو سړی په سر ویښته نه ټوپی به په سر کې خلکو نه به یې پټ کړي خو ښځه خو به پې وله د پاسه ډولکې وایي که نه د هغې نه خو یې نه شي پټولی یا خو هغې خو یې تنګړی به ورکوي زه وی خدای دې همغسې که چې څنګه مخکې وې همغه څاروي ماروي ټول لاړل دوړه شو همغسې دې خدای جوړ کړه کولی شي الله که نه شي کولی بل له ورغې غوا والاله هلکه نشم په سفر باندې تلل سفر مې اوږد دی هغه ذات چې ته فقیر وې او دا غواګانې یې دله درکړه هغه ذات چې برګې وې ته او ښکلې شکل یې درکړه او ښکلې سرمن یو غوا دنه غواړم یا یو غوی چې په سفر پې ورسېږم او ورته څه وایي زه فقیر وم او زه برګې وم دا دې څه ووایي زما خو د مخکې نه ښکلې سرمن او ښکلې شکل او دا مال خو ماته د پلار نیکه نه پاتې دی زه وایي که دروغ وی خدای دې همغسې کا همغسې غم شو هم دا غواونه خلاص شوم بیا واپس برګې شو او چې کوم ړوند و جوړ شوی هغه له راغی او ته څه وایي ورته وایي د خدای په نوم کوم خدای چې تا سترګې نه وي الله دله سترګې درکړې روغې او فقیر وي خدای دومره مال درکړه مسافر یم په سفر زم درک نه لګي که یو ګډ چیلی دې راکړه ځان له به خرڅ کړم په سفر به ورسوم او ته څه وایي وایي بلکل زه ړوند وم خدای سترګې راکړې ګوره شکر یې ادا کړه ړوند وم خدای سترګې راکړې او زه فقیر وم او الله غني کړم ډېر عجز وم دقه مال دی واله چې څومره دی خوښې د الله را کړی دی وړه په کړو کې دی ناچوم په تکلیف کې دی ناچوم څومره چې وړی یو څه فرشته ورته وي مال دی مبارک زما مال ستا نه دی پکار خو د الله د طرف نه په تاسو 3 واړو ازمایش او امتحان راغی هغه 2 ملګري د امتحان کې فیل شو ناکام شو او ته په امتحان کې کامیاب پاتې شي زما ورونو صبر به کوئ شکر د خدای به ادا کوئ شکر د خدای ورشه ستا زوی مړ شو ډېر دی چې د هغوی بچو پسې ړانده شو بچې نه کېږي څه به کې ستا نه مال لاړ برباد شو ورشه ډېر خلک دي چې هغې لګیا دي په پردو کوڅو کې جارو وي او خدمتونه کوي او مال نه موني
کبر به نه کوو، کبر به نه کوو، د الله په نعمت به شکر ادا کوو او چې نی صبر به کوو. دغه د مسلمانۍ طریقه ده. ورکون کې هم الله، اغشتون کې هم الله، مال کمون کې هم الله، ډیرون کې هم الله، بچی ورکون کې هم الله، بچی اغشتون کې هم الله.